انټرویو یې ورته ولګیا یو که نه چې دوی زندګي حالات څرنګه تېروي د دوی څه مسایل دي د صحت په باره کې د سکولانو په باره کې چې دوی څرنګه زندګي تېروي کوم کوم مشکلات داسې زموږ مشکلات دا شی ده چې موږ نه تعلیم لرو نه سکول شته 12 میاشتې په سرکمر باندې پراته یو حالت د موږ ته بجلي ولګېږي موږ ته د کورونه جوړ شي موږ ته د جوماتونه جوړ شي د مدرسې د راته جوړې شي په وچې ګرمیو ته پراته یو هلته نه اوبه شته حالت نه یو شی شته نه ډاکټر شته د موږ مریضان سره مریضان شي مار یې وخوري هغه دورې دلته مشر ډاکټر نه یي ډاکټر یې موږ سره که حکومت ښېګڼه کوي کوټې د راته جوړې کړي سکول د راته جوړ کړي دیني مدرسې د راته جوړې کړي موږ په بیابان پراته یو چې موږ نه کوټې لرو په دا تاموګانو چې ژوند کوو د موږ ډېر حالات موږ ډېر خراب په یو کال کې سفر څورې کوئ ستاسو کوم ځای نه راځئ او کوم ځای پورې سفر کوئ پنجاب کې څور سفر کوئ افغانستان پورې یوه میاشت موږ د سرکمر راځي تر پنجاب په سفر کوو د پنجاب په راسو بېرته تر سرکمر کې لوی لوړی علاجي تحصیل د دا ملک چې موږ کال 12 میاشتې پراته هو یو ځای کې چې کوم کور ټایم تېروئ یوه ورځ تېروئ 2 ورځې تېروئ سته یا ډېر موږ بل هر چېرې یوه شپه 5 شپې تېروو خپل ملک چې موږ ته حکومت راکړی دی په یوه چې د موږ سره دغه شی نشته چې موږ ته څوک کورونه جوړ کړي لا د ډاکټر وسایل راکړي لا د دیني مدرسو وسایل راکړي هغه د موږ په سرکمر کلي سره که چا امداد کوي او بجلي د موږ ته ولګېږي د ګرمۍ هم طاقت نه کېږي د مچرو هم طاقت نه کېږي دا وسایل د موږ سره حکومت وکړي چې هلک بیمار سي تبه سي بیا چې داسې مار ورته وشنني تاسو عام طور تقریبا په جنګلو کې تام یاست که نه چې هلک ته مار وشنني یا تاسو ته یا سړي ته یا بیماران سي یا کیسونه سي د ښځو هغه تاسو څه حل کوئ هغه موږ داسې حل کوو چې ټیم پیدا شي بیا یې کلاچې ته لا ټک ته موږ دومره لرې وي چې اکثره ته موږ چې مار خوړلی یا هغه راجې مړ شوی ده چې د ښځې کیس یې هغه هم مړه شوې ده چې موږ وسایل نه لرو دا باندې موږ باندې ډېر سخت تکلیف ده چې نه موږ د ماشوم ډاکټر ته رسولی نه د کیس د زنانه ډاکټر ته رسولې ده او دغسې په بیابان باندې پراته وي په تکلیف باندې موږ سره به کله بیا دا حکومت امداد کوي چې نه د موږ سره نواز شریف وکړو نه یې عمران خان را سره کوي بیا به د موږ سره کله څوک کوي دا امداد موږ په دغسې په ټولې بیابان پراته یو تاسو چې کوم دغه د شناختي کارډونه جوړ دي که نه تاسو ووټ اچوئ سته او که نه اچوئ سته ووټ مو چا ته ورکړی دی موږ ووټ ورکړی د علي وزیر ته ووټ ورکړی ده چې هغه د موږ سره هېڅ امداد یې نه ده کړی خپل کور یې جوړ کړی دی د موږ سره د 1 روپۍ امداد نه ده کړی په لکاوو ووټ موږ کام دوتاڼي موږ علي وزیر ته ورکړی دی د واڼو خپل شناختي م جوړ کړي دي شناختي م شته د موږ سره نه چا فنډ امداد کړی دی نه د بل څه امداد کړی دی موږ سره چا امداد نه ده کړی علي وزیر خپل کور جوړوي خپل کام وزیر ته یې ورکوي موږ ته یې نه ده راکړی تعلیمونه یې نه وي کوي دا په موږ کې نشته په څه شي باندې یې وکړو چې موږ ته نه سکول شته نه ماشټر ته موږ یې وکړو څرنګه تاسو ته حکومت یو ځای کور درته جوړ کړي تاسو باید تاسو په هغه کور کې تم کېدل غواړئ موږ به بلکل ور یې تم شو موږ به دا مالداري دا ګډې دا به موږ هر شی ورک کړو موږ به د خپلو کوټو چې پراته وي موږ به دا ماشومان دیني مدرسو ته ور واچوو او سکولانو ته به یې ورکړو زموږ د کلاس یو زموږ د هلکانو دومره تېز ذهنونه دي که خدای کول 1 نمبر به په ډاکټري کې خېږي په هر شي کې به زموږ کلاس 1 نمبر زموږ ماشومان کېږي خو که موږ ته چا سکول پیدا کړه چا دیني مدرسه را تاسو چې کوم دغه دي ودونه دي د هلکانو چې ماشومانو چې کوم ودونه کوي چې هغه زړې سي هغه تاسو یې په خپله قبیله کې کوئ سته توتانیانو کې کوئ سته او که په غیر قبیلو کې د ودونه کوئ سته نه دا موږ ټول نه موږ وزیر ته ورکوو نه یې اسلام خیل ته ورکوو نه یې ستوراني ګنډپور ته ورکوو موږ دا خپل کام دوتاني چې دا خپل شاخ چې سره ورکوو موږ بل چا ته نه ورکوو خپل دوتاني کام چې یو بل ورکوو څوک یې به بدل کوي څوک یې به 4 لک روپۍ په پیسو باندې ټولو علاقو کې ګرځي پاکستان کې تاسو ته کومه علاقه ډېره خوند درکوي چې کومې ښایسته علاقه ده کومه علاقه ده پاکستان کې پنجاب هم تاسو ځئ سته KPK خیبر پښتونخوا ته هم ځئ سته وزیرستانه پورې تر افغانستانه پورې ځئ تاسو ته کومه علاقه ډېره ښایسته ښکاري موږ ته نه پنجاب ښه ده نه وزیرستان صحیح ده فرنټیر علاقه موږ ته ښه ده فرنټیر علاقه باندې بلکل موږ خوشحاله یو دا موږ ته ښایسته ښکاري تاسو دغه کې خیبر پښتونخوا ده تاسو تر پنجاب پورې ځئ سته افغانستانه پورې هم لاړ شئ ستاسو نه ډېر زیات مالونه دي تاسو ته کوم دغه تکلیف خلک رسوي
له نورې غلاګانې در باندې کله تاسو دا غلا کله سوې ده په پاکستان کې له دغه کې دلته په پښتنو علاقو کې له پنجاب علاقو کې وایي چې ډېره غلا سوې ده د پنجاب یې ونیسه میاواله بکر لیا په دا چوکاظم په دا علاقو باندې د موږ ډېرې ګډې ورکې شوې هغه ټولې جټانو او د پاکستان پولیسان ورسره ګډ وو چې موږ دا غلا یې وکړي شل پسونه ورک سوي دي د 2 لکو مالګړې د موږ د پټه کړي دي بیرته مې هېچا هغه ورنه ده کړی په پرنډیر علاقه چې د موږ چرګ نه ده ضایع سوی وزیرستان په علاقه چې د موږ یو پسه هم چا نه ده پټ کړی دا پنجاب د موږ سره دومره ګډې غلا کړي دي